وایي دا سپینې سپینې ویل دلته د پیر مذهب کنځل دي، دې ښار کې د طبیعت سره طبیعت پیدا کول دي او احساس د خلکو وته د جذبې خلکو کې نشته. احساس د خلکو وته د جذبې خلکو کې نشته. انسانه په انسان کې انسانیت پیدا کول دي. که پیر بابا مرنه نوې کاغ بنوې د بنیر د غره سرونه سګون ګوسې مې اورېدو خبر سپینه نه وه سرجي دارت په کتاب سره ډالۍ سګون ګوسې مې اورېدو خبر سپینه نه وه دومره خبر شوم چې زما سره یې مینه نه وه ادرې ته مې کتل په زړه کې وایم ادرې ته مې کتل په زړه کې وایم عجیبه مور د لګیا د خپل زامن خوري په هغه جنګ کې مې بایللې چې زمونږ نه و په هغه جنګ کې مې بایللې چې زمونږ نه و داسې تاریخ یې راښودلې چې زمونږ نه و زلمي مې د نشو او تماشو نه راویستل دي په خیال کې خیالونو ته الوت پیدا کول دي. وایي پښتونه تعلیم کله چې ترقي دې برقرار وي پښتونه بې تعلیمه بې وزره چرته نشي. بهرام ډیري علاقې ته ساه مې بېساه شوله چې دلته کې راتلمه زموږ په شا کې تاسو ګوره دا ونه دا ډېر د پخواني دور ده داسې خبر شوم چې د دې څه 200 کاله شوي دي دلته به څه بادشاهان راتلل دلته به یې ناسته کوله حسیب کردار صاحب د برمډیري چې کوم دی ښکلا او مدثر زما د ځوان لالي د مرګ قبر دومره ده چې په هغه جنګ کې مې بایللې چې زمونږ نه و په هغه جنګ کې مې بایللې دواړه هغه شاعران دي چې په ټول پوره دي. سرجي ستاسو ډېره مننه تاسو زمونږ علاقې ته تشریف راوړو. اول خو دا ووایې کردار صاحب چې شاعري ته څنګه راغله؟ جی اول خو داسې ده چې زما حسیب مې نوم دی او کردار مې تخلص دی او شاعري چې کوم دی نو دا زه د ډېر وخت نه تقریبا د 3 څلورم 5 نه کوم. زه خبر هم نه وم چې زه کله شاعر شوم. دا تخلص سره چا دی؟ جی دا تخلص چې کوم دی نو ما په څلورم 5 کې ښودو او حالانکه هغه ټایم کې ما ته د دې د معنی د دې د دومره پراختیا پته هم نه وه چې بیا وروسته خبر شوم چې او کردار وایي بې خدایه نور د چا غلامي نه کوم خانه زه خو ګوره ستا غلامي نه کوم بې خدایه نور د چا غلامي نه کوم خانه زه خو ګوره ستا غلامي نه کوم په دنیا کې رانه سر که څوک پرې کوي سر ورکوم خو والله غلامي نه کوم. ډېره مننه. یو غزل طرف ته راځم. دغه د پښتنو په حالاتو مې لیکلی چې بدماشه په پښتون به زوروره چرته نشي پښتون ته بدماشۍ چې رابره چرته نشي پښتونه تعلیم کړه چې ترقي دې برقرار وي پښتونه تعلیم کړه چې ترقي دې برقرار وي پښتونه بې تعلیمه بې وزره چرته نشي. وایي پښتونه تعلیم کړه چې ترقي دې برقرار وي پښتونه بې تعلیمه بې وزره چرته نشي پښتونه د پښتون سره پښتو پرېږده بس که پښتونه د پښتون سره پښتو پرېږده بس که پښتونه د پښتون خفا د سره چرته نشي. ډېره مننه. زموږ مصرف قدرمنو اواز چې واه 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 آخ پکې پروت دی افسوس پکې پروت دی انداز پکې پروت دی کردار پکې پروت دی حقیقت هم ده. ارشاد وایي پښتونه د پښتون سره پښتو پرېږده بس که پښتونه د پښتون خفا د سره چرته نشي او کردار یم ګیډیانې یمه پښتون یمه پښتونه کردار یم ګیډیانې یمه پښتون یمه پښتونه شکمن په پاکه مینه مې دلبره چرته نشي. ډېره مننه شکریه. بل یو کلام دی د طرحه باندې مې لیکلی دی چې د فکر او د فن صلاحیت پیدا کول دي د فکر او د فن صلاحیت پیدا کول دي ذره ذره پښتون قام کې وحدت پیدا کول دي مایوسه دومره دي چې خودکشۍ ته لاره ګوري مایوسه دومره دي چې خودکشۍ ته لاره ګوري په زړونو کې ژوندون ته محبت پیدا کول دي. مننه. وایي مایوسه دومره دي چې خودکشۍ ته لاره ګوري په زړونو کې ژوندون ته محبت پیدا کول دي او دا سپینې سپینې ویل دلته د پیر مذهب کنځل دي.
دا سپینې سپینې ویل دلته د پیر مذهب کنځل دي، دې ښار کې د طبیعت سره طبیعت پیدا کول دي. وایي دا سپینې سپینې ویل دلته د پیر مذهب کنځل دي، دې ښار کې د طبیعت سره طبیعت پیدا کول دي. او احساس د خلکو وته د جذبې خلکو کې نشته، احساس د خلکو وته د جذبې خلکو کې نشته. انسانه په انسان کې انسانیت پیدا کول دي، احساس د خلکو وته د جذبې خلکو کې نشته. انسان په انسان کې انسانیت پیدا کول دي. زلمی مې د نشو او تماشو نه راوستل دي، زلمی مې د نشو او تماشو نه راوستل دي. په خیال کې خیالونو ته الوت پیدا کول دي. ډیره مننه. زلمی مې د نشو او تماشو نه راوستل دي، په خیال کې خیالونو ته الوت پیدا کول دي. او خبره انقلاب ته نږدې شوې زړونه تنګ دي، خبره انقلاب ته نږدې شوي زړونه تنګ دي. بس صرف کلیامه بغاوت پیدا کول دي، خبره انقلاب ته نږدې شوي زړونه تنګ دي. بس صرف کلیامه بغاوت پیدا کول دي. او کردار یقین وکړه چې په اور کې زندګي ده، کردار یقین وکړه چې په اور کې زندګي ده. ورڼو اوښکو له غم زړه له راحت پیدا کول دي. ډېره مننه. بل یو غزل در سره شریکوم، زوړ غزل دی خو رایاد شو. وی چې په لاس د چا پیزوان سړی له ورشي، ډېر شکرونه د رحمان سړی له ورشي. چې په لاس د چا پیزوان سړی له ورشي، ډېر شکرونه د رحمان سړی له ورشي. دا په کار ده چې ښه احترام وکړي، دا په کار ده چې ښه احترام وکړي چې سپین ږیري مشران سړی له ورشي. او دا غیرت تیز د شرم پکې نشته، دا غیرت تیز د شرم پکې نشته چې ما پیله یو انسان سړی له ورشي. او کوئی سروپ ناروا کړی وي خو بیا هم سرجي وای کوئی سروپ ناروا کړی وي خو بیا هم غم یې چې جانان سړی له ورشي. او د یارانو سره بالکل دوټه مټلی، د یارانو سره بالکل دوټه مټلی. دا زه د خپل خوږ یار ته ډالۍ کوم دا شعر چې د یارانو سره بالکل دوټه مټلی. نظر چوت شي چې یاران سړی له ورشي. او ازادي یو لوی نعمت دی په دې پوه کې، ازادي یو لوی نعمت دی په دې پوه کې چې څوک کله بندیوان سړی له ورشي. او دا کردار به هله ورسي په عشق کې چې رهې رهې ډریوان سړی له ورشي. ډېره مننه، شکریه. درمنو خط دی زه چې راتلم نو ما وی چې دلته بله څوک د کاروان مومند صاحب یو کلام بر سره په ترنم کې شریک کوم چې هغه نصاب مو دی ویلې چې زمونږ نو داسې تاریخ یې راښودلی چې زمونږ نو داسې تاریخ یې راښودلی چې زمونږ نو زما د ځوان لالي د مرګ خبره دومره ده چې زما د ځوان لالي د مرګ خبره دومره ده چې په هغه جنګ کې مې بایللې چې زمونږ نو په هغه جنګ کې مې بایللې چې زمونږ نو داسې تاریخ یې راښودلی چې زمونږ نو راځئ د تیر وخت جهالت باندې بخښنه غواړو راځئ د تیر وخت جهالت باندې بخښنه غواړو ډېر وخت مو هغه خدای منلی چې زمونږ نو ډېر وخت مو هغه خدای منلی چې زمونږ نو داسې تاریخ یې راښودلی چې زمونږ نو هغه نصاب مو دی ویلی چې زمونږ نو داسې تاریخ یې راښودلی چې زمونږ نو د خپل اختیار د وسایلو جنگ مو تل بایللی د خپل اختیار د وسایلو جنگ مو تل بایللی خو مونږ هغه جنگ ګټلی چې زمونږ نو خو مونږ هغه جنگ ګټلی چې زمونږ نو داسې تاریخ یې راښودلی چې زمونږ نو هغه نصاب مو دی ویلی چې زمونږ نو
داسې تاریخ یې راښودلی چې زمونږ نه کاروان مومند په 15,000 کلن تاریخ کې کاروان مومند په 15,000 کلن تاریخ کې هغه سنگر مخ ساتلی چې زمونږ نه هغه سنگر مخ ساتلی چې زمونږ نه داسې تاریخ یې راښودلی چې زمونږ نه هغه نصاب مو دی ویلی چې زمونږ نه داسې تاریخ یې راښودلی چې زمونږ نه زما لالا ته داسې وایه پس په مینا زه دې خاورې هېرې کړمه ته به مې یو ځای بل ځای ګورې زما به ستا دیوال ته ساه ختلې وینه ته چې د پورې چم نه ګورې ماله پکار دی چې سر توره ودرېږمه د پښتنو بد رواجه جنې لالي ته د لالا واس کوینه او پاس په اسمان راشه جانانا لارې کوڅې د غم اذانو ډکې دینه حیا د پوزې سر له راغله جنکۍ پوزې پټوي سترګې پرېږدينه دا ته چې ځې اخر به لاړ شي ماته ګړی په ګړی مه وایه چې زما او بابا له لاړې او سوال دې وکړو زړه کې دې زومو که د نور کول سوالونه که پیر بابا مړنی نه وی کاږه به نه وی د بونیر د غره سرونه سګون ګوسې مې اورېدو خبره سپینه نه وه سرجي دارت پکې تاسو ډالی سګون ګوسې مې اورېدو خبره سپینه نه وه دومره خبر شوم چې زما سره یې مینه نه وه سګون ګوسې مې اورېدو خبره سپینه نه وه ډېر اعلی واو په کوم الفاظ کې دې وستایو ارشاد وی چې د تسکین مانیروال صاحب یو غزل دی چې یارانه لاړه لاروي سلام ته ورسېده یارانه لاړه لاروي سلام ته ورسېده او قصه د مینې او بس خپل انجام ته ورسېده چې د منونو خاورو لاندې شم نو وبه وایم چې د منونو خاورو لاندې شم نو وبه وایم چې قافله د ستړي ژوند مرام ته ورسېده چې د منونو خاورو لاندې شم نو وبه وایم چې قافله د ستړي ژوند مرام ته ورسېده هغه خبره چې بس زه او ته پې پوه یو سره هغه خبره چې بس زه او ته پې پوه یو سره هوا یې وکړه او خاص عوام ته ورسېده مجرمان دواړه و د مینې په ګناه کې اشنا مجرمان دواړه و د مینې په ګناه کې اشنا سزا یوازې ما تسکین بدنام ته ورسېده د امام منظر صاحب یو څو شعرونه دی وایي چې دیوالونه د خپل کلي استوګن خوري دیوالونه د خپل کلي استوګن خوري یو ګلاب لیونی شوی دی ګلشن خوري بعضې خلق د وطن سره خپل ځان خوري
بعضې خلق د وطن سره خپل ځان خوري، بعضې خلق د روټۍ سره وطن خوري. ادرې ته مې کتل په زړه کې وایم، ادرې ته مې کتل په زړه کې وایم، عجیبه مور د لګیا د خپل زامن خوري. پابندي په عینو لګول غواړي، پابندي په عینو لګول غواړي، حسینان پکې په سترګو خپل بدن خوري. نادیده کې خو نن داسې شونډې سرې کړې، نادیده کې خو نن داسې شونډې سرې کړې، نور که بیا خوري او که نه منظر خو نن خوري. چې رپېږم حوصله مې نیمه شته او نیمه نشته، رپېږم حوصله مې نیمه شته او نیمه نشته، جنګ وینم خو جذبه مې نیمه شته او نیمه نشته. که زم بې پښتو کېږم او که نظم نو مړ کېږم، که زم بې پښتو کېږم او که نظم نو مړ کېږم، که زم بې پښتو کېږم او که نظم نو مړ کېږم، دیدن ته اراده مې نیمه شته او نیمه نشته. لیوانو نه خدای بچ کړه په شنه منډه کور ته راغله، لیوانو نه خدای بچ کړه په شنه منډه کور ته راغله، د لور سره لپټه مې نیمه شته او نیمه نشته. علاج که د ګردو کوي زمونږ وطن ته راشي، علاج که د ګردو کوي زمونږ وطن ته راشي، علاج که د ګردو کوي زمونږ وطن ته راشي، یوه شته یوه مې نیمه شته او نیمه نشته. ډاکټرانو واورئ ښه، علاج که د ګردو کوي زمونږ وطن ته راشي، یوه شته یوه نیمه شته او نیمه نشته. منظره د پښتون وطن سیلاب هم زورور دی، منظره د پښتون وطن سیلاب هم زورور دی، زه بچ شم خو کوټه مې نیمه شته او نیمه نشته. کمال دی کمال. یو جهان مننه ستاسو د راتلو او موږ له ستاسو د کم قیمتي ټیم چې دا موږ ته ویستو او یو لمحه هم مزیداره کړه، ستاسو هم یو جهان مننه. شاعر صاحب ماښام بانګونه به وشي، شاعري به ختمه نشي، درد به ختم نشي، انداز به ختم نشي، چې نور هم تاسو ته چې واه واه نو تاسو به لګېږي. ماښام بانګونه به ووایي خو زه به لاس کېدم چې خیر بس به وي. جی بالکل. اول زه ستاسو یو ځل بیا ډېر شکریا در کوم چې دومره لنډ تنډ وخت کې او په دې مصروفه ژوند کې تاسو دغسې د ادب سره دومره مینه کوئ، دغه پښتانه الفاظ نازوئ، پښتو نازوئ، چې هر سړی چې کوم دی نو انګلیش سایډ ته روان دی. بالکل انګلیش هم د وخت یو ضرورت، خو خپله ژبه هېرول چې کوم دی نو دا هغه شعر رایانه لږ ذهن نه ووتو چې بله ژبه زده کول که لوی کمال دی، خپله ژبه هېرول بې کمالي ده. اخره کې ستاسو د مایټ د لارې دغه وړوکي شان پیغام ورکول غواړم چې ژوند چې کوم دی نو دا لټ دی، تاسو داسې وکړئ چې یو بل ونازوئ، یو بل سره مینه وکړئ، هر څوک زړه ته رانږدې کړئ، او دا ژوند چې کوم دی نو چې بیا وروسته مونږ د یو کس د غیر موجودیت د کاش لفظ استعمالو، د هغې نه مخکې داسې ښه ده چې هغه مونږ ونازو، د هغه سره په ښه او په ښکلي انداز کې خبرې وکړو. یو شعر را یادېږي وایي په ژوندون ورته په سپټه سترګه ګوري، په ژوندون ورته په سپټه سترګه ګوري، پښتانه چې کله مړه شي نو درانه شي. قدرمن اورېدونکو، اطلاع ملو شوې وه دا شاعران دي، خو چې راتلم نو ستړی م شوم، خو ما ویل چې خامخا به دا شاعران ګورم.